بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور مدنی سورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نبار نازل شوی دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیبی قرآنی سراسلی رشتم دی. نازل دو پہ لحاظ سرا دا سورت یوسل دویم دی. پدی سورت کی 9 رکوعات سلور شپیتو آیاتون دی. دی سورت دا مخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی. دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری بیان شوا. اس دی صورت پا شورو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری او اثبات دا رسالت بیانی کی. دا مکی صورت پا شورو کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو. دا دی صورت پا شورو کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی کی. یا دا مکی صورت پا آخرہ کی دا دعا ذکرو. دا دی صورت پا آخرہ کی بہم دا دعا ذکر رازی. یا دا مکی صورت پا آخرہ کی دا مومنانو کامیابی بیان شوا. او دا دی صورت پا آخرہ کی بہم دا مومنانو کامیابی او داغ آداب ذکر کی گی. دی صورت کی احکام شرعیہ کی حدود ذکر کی گی. حد زنا او طریقات نفاذ دا حد زنا او شرائط دا قبل ولو دا الزام دا زنا. بیا مسئلہ دا لعان ذکر کی گی. بیا دا لعان نباد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تاغیب پاکی واقعات افق ذکر کی گی. بیا دا منافقانو قباحتن ذکر کی گی. دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت ذکر کی گی. بیا مسئلہ دا چاکورتا دا داخل دو دا اجازت ذکر کی گی. محرمات دا نکاح ذکر کی گی. دا نکاح ترغیب ذکر کی گی. دا نکاح فیدی ذکر کی گی. دا قرآن کریم صداقت بیانی گی. یا دا کافران و مجرمان و محلت ذکر کی گی. دا مومنان و کامیابی او اصول کامیابی ذکر کی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ذکر کی گی. اور صحابہ کرام تا دا مجلس دا ناس دی آداب ذکر کی. دا صورت مختصراً خلاصہ ہوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخپل دور خلافت کی کوفی والا خلق تا یو خط لے گلو او باغی کی ویتویلو علمو نساءکم سورة النور
چې تاسو خپل بیبیانو ته سورې نور وښایي دې کې د زنانو متعلق مسلې دي تاسو خپل بیبیانو ته دا وښایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوفی والو ته خط لګلو دا هغه سورۃ النور دی د سورۃ په اولنې رکوع کې د غیر شادي شدہ سزا ذکر کیږي چې غیر شادي شدہ انسان زنا او کی ناغت بتا سل کوڑے ورکوي سلور مومنان با سړی چې د دې زنا په باره کې گواهی ورکي چې منګه دا نارینا او زنانا د زنا په دوران کې لیدلې دي اسلام حکم دادی چې تاسو دین سل کوڑے سزا ورکړي بل پدی سورت کی یو آیت آیت منسوخ کر زیدل دی الفاظ حکم باقی آیت د شادی شدہ په باره کې چې شادی شدہ انسان نارینا یا زنانا دی چې زنا وکي نو د دې سزا و بیا داوی چې دی به تاسو رجم کوي د رجم الفاظ قرآن کې نشته البته حکم قرآن کریم کی باقی پاتے دی بل چاچ پا پاک دامن زنانا باندی تهمت د زنا اولگون کسلور گواهان حاضر کر خوزا حد بوتا ملو شو که گواهان حاضر نکڑل نو دا الزام لگون کو تا اتیا کوڑی سزا بورکی حد قذف پا پاک زنانا چی چا د زنا تهمت ولګو اسلام وی اتیا کوڑی سزا ورک چې سبا 50 تهمت نه لګي بیا مسله د لعان ذکر کیږي که یو زنانا او نارینا خزه خاون په دې خزي باندې الزام ولګو چې ته زنا دې کړو نور گواهان ورسره نشته یا وته دا بچی دي زمانه نه دي تا د زنا نه دي گواهان ورسره نشته دی بلیغانو کی خزا په الله سړی او په الله پاک باندې سلور پیری قسم خوري چې زه په دې خپل خبره کې رښتونی یم الله گواه کوم چې دا خبره ټیک کوم پنځمه پیره وای کزه دروژن په مای د خدای لعنت دین بعد به خزه سلور پیری گواهی ورکی چې الله گواه کوم چې ته په دې خبره کې دروژن په پنځمه پیره به د خزه بیا وی په مای د الله غضبي که جریزو دروژن او ترشتونی دین بعد به د خزه خاون جدا شي نکاح به ختم شي مسله د لعان دی تویل شي نو فرمایي سورۃ انزلناها دا یو سورۃ چې موږ نازل کړي دی لرا او فرضناها موږ فرض کړي دی لرا او انزلنا فیها موږ نازل کړي دی په دې سورۃ کې آیات بینات لعلکم تذکرون آیاتنا واضحه د پارا دی چې تاسو سوچ او فکر کې دي په احکامات عمل کوي الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما زناکار خزا او زناکار سنی غیر شادی شدہ تاس اوہی دی لرا ہر واحد دی لرا میات جلدت سل کوڑی
ولا تاخذكم بما رأفة في دين الله او تاسو منسی پا دے دوارو باندی نرمی دا اللہ پاک پا دے حکم کی نرمی و سلام کرو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کچری تاس ایمان لری پا اللہ پورز دا آخرت باندی ولیشہد عذابهما طائفة من المؤمنین او حاضر دیشی سزا دا دی دوارو تا جماعت دا مومنانو خلق را جمع کئی خلق دا پارا دی را جمع کئی چی عبرت نا حاصل کی چی سبا خلق زنا نکئی اسلامی حکومت کی دا پیدا بھی او غیر اسلامی حکومت کی ٹول خلق پدی پلیتے کی لگیا دی یا خصوصا زمان دا استاس دی وطن پاکستان کی خود دیر بدحال دی دیر بدحال دی پا پیسو باندی زناگان پا سرون کے شروع شی پا 200 و پا 500 روپیم زنا کی اللہ ملی پردی نصیب کی اسیو انسان خپل عزت پا 200 روپے باندی لیلام کئی پا 500 روپے باندی لیلام کئی نو دا سنگ انسان دی اللہ دی من باندی پردی واجی او اللہ دی من حیاء نصیب کی چې اسلامي حکومت یو یو زناکار ښځې سړي ته سزا ورکړه ټول عمر کې به د زنا نوم څوک وانه ورته پتې د خلکو مخکې مې رسوا کوي مټکۍ مې او بیا خو څه وهل داسې په مزه وهل نه سم ټکولي الزاني لا ينكح زناکار سړي دی نکاح نکی الا زانیتن او مشرکتن مگر زناکار خز سرا یا کافر خز سرا دلتا مسئلہ دا طبیعت ذکر کی گی مسئلہ دا حکم نہ ذکر کی گی مسئلہ دا طبیعت ذکر کی دا زناکار سڑی طبیعت زناکار خز تدیر کی دم زان لچتا سم خزنہ کی ڈمک دنیا معمول دیر بابا جی سے بفرمائل کند ہر جنس با ہم جنس پرواز کند ہر جنس با ہم جنس پرواز کبوتر باز باباز ہر جنس دخپل جنس سر الوزی ڈاکٹر پا ڈاکٹری پسی الوزی کالجی پا کالجی پسی الوزی ڈم پا ڈمی پسی الوزی صدخور و شرابی پا خبل جنس پسی الوزی او نیکان خلق پا خبل جنس پسی عالم سڑی کوشش داوی چیزان لعالم خزو کو دا نیک خزی کوشش داوی چیزان لنیک خاوندو کو او دا غلطی خزی کوشش داوی زان لدزان پشان گنده سڑیو کو زناکار سڑی طبیعت تا نغواری چی پاک خز دی که اغی زناکاری تا طبیعت برابر دا طبیعت تی نور نکاح کی گی نیک سڑی دا یو گنده خزی سر نکاح کولیش او گنده خزا یو نیک انسان پا نکاح کی مرابلیش نکاح کی گی خود طبیعت دا دین دا نغواری کلچی جنہیں پسکول کی داخل شی ناغا بیا دانوی زان لنیک ساڑی خاون کو اگا داوی زان لدزان پشان شی کو سکول کالج وال نیلو بچہ سا نکاح بیانے کی دکا خواستیم طول رور خور چلی گی کالج کی یا اسپتال کی ڈاکٹر بھی ناغازان لچتانے کا خزا خونے کی غزان لڈاکٹر رکھے اکثر پہ کی انڈیوالی چلی گی اب اگر انڈیوالی کے زان لڈاکٹر انڈیوالی کی بیو سروادوں کی دا دنیا معمول لی اللہ پاک تی زمان مسلمانان و نیکانتا نیکی نیکی بی بیانی ورکی او نیکان بی بیانتر اللہ پاک نیک نیک خاوندان ورکی
الزانی لا ينکحو نکانک زناکار سڑی نکانکی پخپل طبیعت سر الا زانیتن او مشرکتن مگر زناکار سرا یا مشرک سرا والزانیت لا ينکحوها الا زان او مشرک او زناکار خزا نکانکی پخپل طبیعت مگر زناکار سڑی یا کافر سڑی سرا وحرم ذلك على المؤمنين او حرام شوی دا د مشرک سړی سره نکاح په مؤمنانو باندې والذین يرمون المحصنات او هغه سړی چې هغه تهمت لګي د زنا په پاک دامنو بزرګانو زنانو باندې ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بیا دیران ولی سلور گواهان په زنا په دې تهمت باندې فجلدوهم 80 جلدتن تاسو وحی دی اتیا کوڑے ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او تاسو مقبلوی دی گواہی اسکلا اولئک هم الفاسقون دا کسان چې دی فاسقان دی الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر کسان چې دی توبه باسی پس د دینه واصلحوا او عمل د نیکی کې نو بیا به فاسقان نه ختم شي لیکن مردود شهادت به بیا هم باقی وي فإن الله غفور رحیم پس بشک الله پاک بخون کی مهربان دی والذین يرمون ازواجهم او غسړي چې هغه تهمت لګي په خپل بیبيانو د زنا یا په نفي د بچی باندې چې دا بچی زمانه نه دی دا د زنا نشوي دي ولم يكن لهم شهداء نید دی سره گواهان په دې خبره باندې الا انفسهم مگر خپل ځانونه فشهادت احد مربع شهادات بالله پس گواهی د یو د دې د سلور گواهی به په الله باندې انه لمن الصادقین چې دی به گواهی ورکی په الله په نوم باندې چې یقینا دی د رښتونو نه دی په خبره کې چې په دې خزه باندې کوم الزام لګي والخامسة او پنځمه پیرا ان لعنت الله علیه چې بشک لعنت الله دی په د باندې ان کان من الکاذبین کچر دی په خپل خبره کې دروغ جنی ويدرؤ عنها العذاب او دفع کی داخل خپل ځان نه تهمت د زنا ان تشهد 4 شهادات بالله دا چې دا بگواهی ورکی سلور گواهی دا الله پنوم باندې انه لمن الكاذبین چې بشک دا خاون می د درو جن دی په تهمت د زنا کې والخامسه او پنځمه پیرا بوي ان غضب الله عليها چې غضب د الله پاک دی په دې باندې ان کان من الصادقین کچری وی زما دا خاون درشتونو نه تی بجداش او دا جدائی و دا دی طلاق باین شماش ولولا فضل الله علیکم او کچرن فضل دا اللہ پاک چکڑی دی پتا سبان دی و رحمت خپل نخام قابل تاز والا کڑوے لیکن اللہ پاک دا باندی خپل فضل و رحمت وان اللہ تواب حکیم او یقین اللہ پاک توبہ قبلون کی حکیم حکمت والا ذات ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم مکی رکو کی د زنا د تهمت مسئله بیان شو د عام مومنانو اس په دې رکو کی په خاص مومنانو باندې د زنا تهمت مسئله ذکر کی مسئله دا سیوا د هجرت په شپږم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوې غزا ته لړ چاغې ته ویل شي غزوه بنی مستلق چې دی غزا ته لړ ډېر غنیمت حاصل شو واپس را روان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې خپل بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا دی وقت دا پردی حکم نازل شو دا با پروخ باندی
پکیجاوه کې په پردو کې پټه سوره وه په اوښ روانه وه نبی علیہ السلام سفر کول واپس چې را روان دي یو ځای ته راورسېدل نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته د آرام دپاره د دمې دپاره ارشاد وفرمایي چې لږه شیبه تاسو دمو کې بیا ځو پړی واچول بیبي په تیاره کې سهار ته نږدې وخت په دې وخت کې دا د خپل قضای حاجت دپاره خوا ډډې ته پټه لاړه عایشه رضی الله عنها ډېره کمزورې وه د وجود نه چې پټه لاړه دی یو هار اچولی هغه هار ترنه وشلېدو او غالبا هغه هار ول خپل خور ورکړو چې وشلېدو دا شروع شو د هار هغه سیزونه راغونډي غمی راغونډي نو دا لګیا دا غمی راغونډي پدې کې دی وخت تیر شو کی جاوا اوخ باندې صحابو کې خودلا ای روان شو پدې سفر کې د صحابو سره رئیس المنافقین د شیطانانو سردار ابی بن سلول موجود د نبی علیہ السلام ترتیب داو چې کله به قافلت لن هغې نه رسته به یو صحابي شاته سارو چې ته کله واپس راځي اسې نه په لاره په سفر کې څه څیز د چا نه پاتې شي ته به هغه راخلي صحابو کې جاوو چې ته هغې خیال دو چې په دې کې بیبي ناسته ده بیبي چونکې د وجود نه کمزورې او هغې به پوه نه شي چې پکې نشته نبی علیہ السلام او صحابه په لار روان شو کم صحابی شیشا تپریخی دی اغنم دی صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ عنہ اگر است نبی علیہ السلام پریخی بی بی چکل هار راغون کرال وی کتل خلق نشتا تلی دی با غزیبانی صادر واغشتو اخیار آو چیزا کم جم متپتو لگی نو ما پسی بمدل ترازی بالخوانزی بی بی صادر وقت دی که سترگی ورغلی آغازی صفوان نزی اللہ عنو چه کل راغی چه نظر پی و داخو بی بی دا فورن اوی انا للہ و انا الیہ راجعون پتیزی اوی بی بی پیش و چه داخو سکرال زر زر زان پتک پسادر کی زان غن راغن بی بی قسم کئی وی پا اللہ میں دی قسم وی چی پتول لار دا صحابی دا خلین ما خبر ندوری دلی جکر بی بیم پاکو دا پیغمبر بی بی دا او دا بلم دا پیغمبر شاگرد دی صحابی دی قسم کئی واللہ ما کلمنی کلمتا ولا سمعت منه کلمتا غیر استرجاعه قسم پا اللہ که دا دی کلمین علاوہ بل کلمه دا دی صحابی دا خلی ما پتول لار اوری دلی اغروخ کین او پڑی نیولی دا اوخ ناخوالار چی بی بی را لپا اوخ باند کین آستلا پڑی راواغشت صحابی خادم د خپل مور ابي د سورلې پړې نیولې ځکه د پیغمبر بیبي زمونږ د مسلمانانو مین دي مور بیبي په اوخ باندې ناسته ده او صحابي هغه د پړې نیولې د پلار باندې روان دي کله چې لشکر ته ورسېدل د غرمې ټیم دي دی لشکر باندې په دې لشکر کې خود شیطانان دا سردار دی منافق پورن ڈرامے شروع کی گھڑی وڈی شروع کی نعوذ باللہ پا بی بی باندی دا دی صحابی سر دا زنا تہمت اولگو معاذ اللہ نقل کفر نباشد کور تلال خو بی بی خبری گره چه سه چل شوی دی
بهر خبرې ډېرې کېږي خو کور کې چاته پته نشته بیبي ناخبره ده بیبي د سفر نه چې رالګه بیمار هم شوه په دې بیمارۍ کې یو میاشت تېره شوه بهر ډېرې خبرې شروع دي خو کور خو بیبي ته پته نه چې بار ما پسې خلک خبرې کوي خو نبي علیه الصلاة والسلام د دې بیبي سره هغه مینه محبت کم شو کله به تپوس هم د بیمار پرسې کول د بلې زنانه نه به کول خو دې نه به نه کول وایي زه ډېره خفه شوم چې څه چل شوی دی پیغمبر علیه السلام خفه دی ولې ما سره داسې تعلق مې رانه ساتي یو میاشت تېره شو وایي یو ورځ داسې یو بیبي را سره ام مستح مشره زنانه وه دا را سره بهر قضای حاجت د پاره ځنګل طرف ته ووته هغه وخت کې به خلکو په کورونو کې باترومونه نه جوړ د دې بدبوي د وجې بهر به اودس ماته نو د شپې په تیاره ټیم کې دا بیبي ورسره ووتله چې بهر ووتله د دې بیبي په صادر باندې ام المؤمنین خبراله دا صادر تر او خویده هغه فورا خیره وکړه تعس مستح د دوی زویو مستح کله چې منافق دا پراپګاندا وکړو سو صحابم د دې پراپګاندا په غلطۍ کې پریوت ایب شکار شو یو پکې دا مستح رضی الله عنه چې څنګه دې دا خبره کې تعس مستح مور بیبي وته وای چې دا تسوي مستح بدري صحابي دي تاغه تخیری کې دې زنانه وته قصه وکړه چې ته خبرې بهر خو خلک داسې خبرې کوي چې ته د غزا د سفر نه راغلي تا په خلک دا ډرامه کوي او مسله خدا ده بیبي پوښو خو پیغمبر علیه السلام ما نه پتی خفه دي نورم په خفګان او تکلیف کې اضافه رااله تبه ډېر شو بیبي وای چې کله ما ته دا پیغام رسید او خبر شو زړه مې دومره بې اختیار شو ما وی چې په کوی کې ځان وګرځم خودکشي وکړم په لار باندې قضای حاجت د پر روان واپس را روان شو چې بس نه کوم قضای حاجت کورترال نبی علیہ السلام نے اجازه تو وغوښتو زمور کړه زمجي نبی علیہ السلام اجازه ورکړه زلاله شو دې مقصد دا چې تل ولاړ شي مور پلان نو معلوماتو کله چې مور پلان کړه لاړو مور ته مې چې مور ته خبرې ما په خلک دا خبرې کوي دی مور وته بچي خپکیږه ما د دنیا دا قانون دی چې کوم زنانه خېستوي او نیکوي او خاون ته ډیر نږدې وي نو حسد کوون کې خامخا داسې خبرې کوي بیبي وای سبحان الله خلکو ته زما خصفات معلوم دي ځکه ما سره حسد دا غینه بعد موي جړل دومره می جړل لار را لراغه ابو بکر صدیق رضی الله تلاوت کو راغه ولی بچی جاړي چې کله دی پلار ته ما قصو کا چې دا مسله ده پلار می موي را سره په جړا شو مور میرا لام را سره په جړا شو ټول شپه مو جړل سحر شو نبی علیہ السلام د خپل ترزوی حضرت علی رضی الله عنه او خپل آزاد کرده غلام زید دا غزوی اسامه دا غنه مشوره واغشته چې زما د دې بیبي په اړه کې تاسو څه خیال دي تاسو څه معلومات شته ایوته چې موږ ته خودونه معلومه ده اسامه رضی الله عنه فرمایي ستاسو د بیبیانو پاکواله خود انور نم ښکار دي
دی باره کې ورو مشورې ضرورت نشته بالکل پاکه بیبي دا خبره صحیح نه ده اسامه رضی الله عنه دا خبره حضرت علی صاحب نے تپوس هغه دې د بیبي په باره کې تپوس داغي د وینځي بریره رضی الله عنها نه اوکي او استاد ته پانه خو بیبيان ډیر دی الله پاک په بل بیبي درکې کړه دې مسله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بری رضی الله عنها راوغخته دا د حضرت عائشہ رضی الله عنها وینځه مسلمان صحابیه و نبی علیہ السلام ته تاسو استاد الله پاک په ذات باندې قسم وی رښتیا وینو تمام مریض الله رسول وی او ما نه بس شي نه پټه صفه خبرو عائشہ رضی الله عنها بارک استاسر خیال دی بریرہ رضی اللہ عنہ و تدیر مزیدار خبر ورغم بیبیان میں نیکان خزوی اللہ زمد مسلمانان و زنانم نیکان کی دیر کل خبر ویجیا خو دیر نیکا دا پا دی دون جن کی ما پاگے کی یو معمولی غلطیم ندلی دری ہاں یو مسئلہ دا عمر کم دی کم عمر دا نو کله کله تینا اوڑا غلی شی پاتې شي چې لاره شي هغه وخوري خو نور پکې داسې سم مسلمانه ده کتل کله چې نبی علیہ السلام د حضرت بریرہ رضی الله عنها دا جواب ورکړ نبی علیہ السلام جمعه ته صحابه ته تقریر شروع یا معاشر المسلمین مسلمانانو جماعت یو سړی د ماته ډیر تکلیف راکړي جماعت اهل بارکی قسم په الله زه د خپل اهل او عیال په بارک د خیر نه علاوه سوچ نه لرم زما به بیان نیکان دي څوک به زما مدد وکړي سعد ابن معاذ رضی الله عنه د خپل قبیله سردار اوس پاسه جس تاسو د حکم د پارز حاضر یم سړی را تخای چې سر ته کټ کو سعد ابن عباده رضی الله عنه پاسید ويرجي د سا زد خزرج قبيله سردارم سړی خای سوق سړی د سر کټ کو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ او سردار هغه ته قسم په الله چې دا سړی به زکټ کوم ته نه کټ کی سر ته کټ کی چا دا سکړي پدې کې اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ پاسید چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم د چا په باره کې چاته شو هر صحابي تیار ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا داوی چې په دې ورځ مم ټول ورځ په جړه کې تیر کړ دونه می جړل زما حالت دی تور سه دي چې مور پلار راته بچي دونه جاړه مزړه بدی اوچوي کله چې سحر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ نبی علیہ السلام راتوی بی بی کتانا غلطی شوی دی اللہ تا توبو باسا ماب پدی او که غلطی دن نیشوی دی اللہ پاک بستا براعت نازل کی وی جڑا میں فوراً پسترگو کے ختم شو نیغا کین آستم وی ماوی تیز بتا تا صرف دم رو بیم چکم دی یوسف علیہ السلام پلار ویلیو د یوسف علیہ السلام په غم باندې یعقوب علیہ السلام کوم کلمه ویل زبر تصرف اغوهم فصبر جمیل الله المستعان على ما تصفون دیوی لالم په بستر باندې سملاس وې دی وخت کې زما زین کړه لندام په پوره یقین چې الله پاک به زما براءت نازلې خدام خیال نه چې قران کې برازي
دا مې خیال نو چې قرآن کې به راځي او مسلمانان بیا په قرآن کې لولي او تر قیامت پورې به قرآن کې وي. دا زما خیال نو زما خیال دی چې نبی علیه السلام به الله خبر کړي چې دا خبره داسې نه ده. نبی علیہ السلام لا په دغه ځای باندې ناست لا پاسېده د خپل ځای نه چې په دې ځای باندې آیاتون نازل شو وحی شروع شو د یخنې موسم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې د ملغلرو په شان خولې را روان شو وحی شروع شو. وی کله چې په نبی علیہ السلام باندې وحی نازلې ده مور بیبي وی په الله قسم چې زه نه یریدم ځکه زه خو پاکم راته حقیقت معلومه او دا مې یقین چې الله په چا ظلم نه کوي. د مور بلار خیال مې دا چې اسې نه دی بیبي نه غلطي شوي کله به ما ته کتل او کله به نبی علیہ السلام ته کتل پلار می کله به چې نبی علیہ السلام ته کتل داغه خیال بدو سینه چې وحی نازل شو د لور غلطی می وي سینه په قیامت پورې دا غلطی چلیږي زما د لور چې ما ته به کتل زه په اطمینان باندې ناستم بیا به امید چې زما د لور به پاک ده. کله چې وحی رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې خوشحالي رااله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې خوشحالي آثار کار مخ مبارک نے خولې لري. عائشہ رضی اللہ عنہا ته متوجہ اولنې کلمه نبی علیہ السلام دا وستله ابشری یا عائشہ فقط انزل الله براءتك. عائشہ خوشاله شه الله پاک ستا پاکی نازل کړ. موراتی چې پاس د نبی علیہ السلام شکریا ادا کړ وای مای په الله قسم چې په دې برأت کې د الله پاک نه لود اچھا شکریا هم نه ادا کوم دا خو الله پاک کړ دي خلکو زما پاکي نه منل او بیا لس آیاتنا دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک دا اللہ پاک نازل کړ. کله چې دا آیاتون نازل شو دا اوسانه چې کوم رکو درس کې ان الذين جاءوا بالافك دا آیاتونه د دې آیات نوالا تر د شلم آیت پورې کله چې دا آیاتون نازل شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د خپل لور او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عزت د دې دا عزت ولیدو نو پاسه او د خپل لور تندې خپل اغین بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغی کم صحابہ چه پدی تہمت کی راغلیو حضرت مستح رضی اللہ عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ او د شیطانان و منافقان سردار ابی بن سلول نبی علیہ السلام حکم کو پدیوان اتیا کوڑی حد سزا جاری شو
رئیس المنافقین باندې سزا جاری شو او پدې صحابو باندې هم سزا جاری شو نو د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د دې پاکي الله په قران کې بیان کړی دا د دې وجنا دي ته صدیقه ویل شي عائشہ صدیقہ رښتونی بیبي کله چې دا آیات نازل شو پدې کې د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها براءت او دا د عائشہ رضی الله عنها فضیلت او مرتبه ده چې الله د دې پاکي په قران کې ذکر کړ بی مریم باندې تهمت ولګیدو داغي پاکي الله د عیسی علی السلام په خلی باندې بیان کړ چې عیسی علی السلام خبرې وکړي یوسف علی السلام باندې تهمت د زنا ولګیدو داغه پاکي د زلیخی د خاندان ماشوم ورکړه خو په بیبي عائشہ چې کله تهمت ولګیدو داغي پاکي الله په خپل په قران کې بیان کړه دا د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه مقام دی د آیاتونو د لس د بیبي په باره کې نازل شوی الله پاک فرمایي چې تاسو خیال مکوئ چې دا تهمت په دې بیبي باندې ولګي دا بدو نه دي کې تاسو ته پاره فائدہ قیامت پورې تاسو فضیلت په قران کې راغلی بیا مومنانو ته الله پاک فرمایي چې تاسو ولې خیال په مومنانو باندې د خیر نه کولی چې تاسو په ظلم کې داسې تهمت پیدا شو او بیا تاسو گواهان ولې نه راوستل کړه الله فضل نه الله به هلاک کړی وي تاسو خیال دا چې دا وړه خبره ده لیکن دا ډیره غټه خبره ده پنځ د الله کله که تاسو د منافق نه خبره اورېدل تاسو په دې باندې خله نه خوځول تاسو به چې دا تهمت بیا د منافقانو حال چې منافقان دی د ګناو د بی حیاي خبره زر زر خوري الله جل شانه فرمایي ان الذين جاءوا بالافك يقينا كسان غيرات کو په افک واقعا باندې دروغ باندې بالافك په افک باندې په دروغ تو مت باندې عصبت منکم دا یو جماعت استاسنا لا تحسبوا شرا لكم تاسو خیال مکوئ په دې باندې چې دا شر د تاسو لپاره بل وخير لكم بلکې تاسو لپاره خیر د قیامت پورې لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم دار بنده لپاره باغ سزا وي چې د کم کړي وي د ګناه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم او کسغه پورته شو د تکبر د وجنا منهم د دوی لهم د لپاره عذاب عظيم عذاب دی لولا سمعتم قلت ان المؤمنون والمؤمنات ولنو دا خبره کړه چې تاسو اوریدل ګمان دي کړو مؤمنانو سره والمؤمنات مؤمنانو زنانو باندې فجم په خپل زړونو کې خیر اند خیر وقالوا بي دي ویلي به هذا ابكم مبين دا لوی دروغ دي لولا جاءوا علي باربات شهدا ولنو دي چې دي رات کړي په سلونو غواهانو شهدا غواهانو باندې پدې خبره باندې فیدم یاتو بشهدا هر کله چې دي غواهان نه وصل فولئک عند الله يوم الكاذب دا کسان فرض الله دروغ جندي ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچنه فضل الله پاک رحمت الله پتا سو باندې په دنیا او آخرت په دنیا په آخرت کې لمسکم فيما فستم في عذاب عظيم قام خابد رسیدل به تاسو ته هغه خبره باندې چې تاسو پای کې لګیا وي عذاب عظیم عذاب لوی استلقونو بلسانکم کله چې تاسو خبره چې ټول په خپل جواب باندې تقولون بیا فایکم تاسو ویدا په خپل خلو باندې مالې سلکم به هغه چې تاسو هغه لپاره علم نو وتحسبونه هینا ساس کله چې دا وړه خبره ده او عند الله عظیم دا پر الله ډېر وی جرم دي ولولا سمعتم ولنو چې کله تاسو ورته خبره قلتم تاسو
تاسو به ویلی ما یکون لنا ان نتکلم بهذا ندی مناسب زمنګ د پاره چې مون خبرو کو په دې خبره باندې سبحانك عذاب او تا نظیم پاک د ساده پاره خدای پاک دالوی تهمت یعذکم الله پاک منکی تاسو ان تعودوا لمثل دا چې تاسو واپس نشي دا خبره تبیا ابدا همیش اس کلام ان کنتم مؤمنین که چې تاسو مؤمنان دي ويبين الله لكم الآيات والله پاک بیان تاسو آیاتنا والله علیم حکیم الله پاک ذات علم و حکمت والا ذات ان الذين يحبون ان تشهر الفاحشه في الذين امنوا یقینا کسان چې خوږی چې خوره کې به حیاي او ګناه فمؤمنان کې لهم عذاب الیم فی الدنيا والاخره د دې لپاره عذاب دردناک دی په دنیا او آخرت کې والله يعلم انتم لا تعلمون الله پاک پیږي تاسو نه پیږي ولا فضل الله علیکم ورحمته کچنه فضل الله پاک او رحمت الله چکړی دی پتا سو باندې نو خامخا به در سزا درکړي په دنیا کې وان الله رؤوف الرحیم او بشک الله پاک خامخا ډیر ذات رحم کوونکی رحیم مهربان ذات یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمکر کو کی واقعات افق بیان شو په دې رکو کې د شیطانانو کافرانو د تابعداري من الله پاک فرمایي په مخکې واقعا کې د شیطان او د شیطان د ملګرو مداخلت په دې رکو کې الله مؤمنان د شیطان د مرګتیا نه منع کوي الله جل شانه مؤمنان ته فرمایي د شیطان مرګتیا مکوي ځکه دا شیطان تاسو ته د ګناه حکم کوي کله چې واقعات افق وشو د ابی ابن سلول رئیس الشیطان رئیس الشیاطین د شیطانانو مشر ابی ابن سلول په تهمت او په وسوسه کې حضرت مستح رضی الله عنه هم راغلو او مستح رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ترور زویو د مور یې خورایو او دی غریبو ابو بکر صدیق سے بد سر ډیر مالی امداد کو نو چې کله دی د تهمت په دی وسوسه کې راغی ابو بکر صدیق سے قسم وکړو چې زب آینده د پاره د ترور دی زوی سره د اخیګړه نکوم چې کده زما پلور باندې په تهمت کې عیسی واقعستا الله پاک د آیت نازل کو خاوندان د فضیلت مراد ابو بکر صدیق سے دی دې قسمونه نخوري په صدقې نه ورکول نه صدقې ورکوي بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې آیت د نازلې دو سره فورا تمکه په نسبت باندې زیات صدقه به خپل تر زویل ورکول دې ایمان وي پلور باندې د زنا تهمت کې ساخ استل کې کسل صدقه د غمخ کې نه ډیر ورکي دې ته وی صحابي او الله پاک هغه ته څنګه معافي وکړه الله پاک هغه صحابه معاف کړ او رئیس المنافقین هغه شان شیطان پاتې شو یا الله پاک فرمایي کم کسان چې په پاک دامن زنانو باندې زنا تهمت لګي په دې په دنیا په آخرت کې لعنت پی لکه دغه منافق او بیا طبيعت ذکر کوي د خلکو خبيث سړی خبيثه خزا غواړي او خبيثه خزا دا خبيث سړی غواړي میلان د پلیتو تکی او د پاکو میلان پاکو تکی نیک انسان دې بچر ته غلط خزه ته توجه نه ورکي او غلط خبره غلط خزه تا بچر تم نیک انسان ته نکاح ته تیار نشي نو الله جل شانو فرمایي او بکر صدیق سے بیا قسم مات کو او قسم کفاره ورک نو فرمایي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتبعوا خطوات الشيطان تاسبدان مقید طریقو د شیطان ومن يتبع خطوات الشيطان چاچی تابعداري وکړه د طریقو د شیطان
فإنه بس يقينا دا شیطان چې دی امر دی حکم کی بالفحشاء د گناہ والمنکر بالفحشاء د بحیاء والمنکر د گناہ د کارونو ولولا فضل الله علیکم وکچن فضل الله پاک چې کړی پتا سو باندې ورحمت الله پاک نبی ما زکا منکم من احد نو پاک کړي پتا سو کی اس یو کس ابدا اس کلا ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله پاک توبه قبلی چاته چوغاړي الله سميع عليم الله پاک اوریدون کې او په ذات ولا يعتل اولو الفضل منكم قسم نه کوي خاوندان د فضیلت پتا سو کی وسعت او مالدار ان ياتوا اولي القربى دا جدي بصدقه نور کوي ورکړه باندې کوي رشتہ دارانو ته والمساکین او غریبانانو ته والمهاجرین فی سبیل الله مهاجرین د الله د لارې ته وليعفو او دي عفو کی وليصفحوا اعراض دو کی الا خبردار الا تحبون آیاتاسو نقو خوین ان یغفر الله لكم چل پاک بخنو کی تاسو تنو تاسو خو خوی چل پاک درته بخنو کی تاسو دا قسم مات کی الله غفور رحیم الله پاک بخون کی مهربان دی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقینا کسان چې تهمت لګي په پاک دامنو پاکو نا خبره مؤمنو زنانو باندې لعنو فی الدنيا والآخرة دی تبا عذاب ورکول شي په دنیا او آخرت کې لعنت به ویل شي په دنیا او آخرت کې لکه د منافق د شیطانانو مشر ولهم عذاب عظیم او د دوی د پار المی عذاب دی یوم یاد کا ورځ تشهد علیهم السنتهم یا د دوی د پاره بازاب په اورز باندې تشهد علیهم السنتهم چې گواہی وکړي د دوی د پاره په دوی باندې السنتهم د دوی جبي یاد کا اورز چې گواہی وکړي په دوی باندې دوی جبي وې دیم د راسنا ورجلم د دې خپې مکان عمل په عمل د دوی باندې یوم دین په اورز باندې او فیم الله پر ورکی دي ته الله پاک دین او الحق دی بدل حق ويعلمون بي في ان الله هو الحق المبين چې بشک الله پاک حق او مبین واضح وضاحت کو انکے ذات الخبیثات پلیتی زنانا للخبیثین د پلیتو سړو سره د پلیتی زنانا با د پلیتو سړو سره تعلق وی ک ناجایز وی کار څنګه وی ک د سکول وی ک د کالج وی ک د هسپتال وی ک د محلي وی والخبيثون للخبيثات او خبيث او پلیت سړی د پلیت خزو د پارا د پلیت سړی با د پلیت خزو سره تعلق والطيبات للطيبين او پاکی زنانا د دې محبت بوي دی بد نکاح واړي د پاکو سړو سره نیک زنانا دا بنکاح دا چا سره کی چا غنیک وی او کاغن نیک نوی دا بو سره نکاح نکی طبعا والطيبون للطيبات او پاک سړی دی بنکاح کې د پاکو زنانو سره نو پاک سړی چې دی غیب اعلان خپل د نکاح کې نیکانو بزرګانو زنانو ته چې تبا حیا دیندارا قران خارا عالمه حافظه با حیا با پرده زنانه سره بنکاح کوي مقصود به داوی چې دی سره زمانه کا او شي نو جن بمد آرام وي اولئک دا کسان چې مبرؤون مما یقولون دې کسان مراد ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت صفوان رضی الله عنه دی بریدی مما دا اسن یقولون چې وی داخلك لهم مغفرة ورزق کریم د دې لپاره مغفرت او رزق د عزت دی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا فمخی رکوع کی زنا او د زنا تهمت او داغی مسائل بیان شو اس پدیزه کی د زنا او د زنا د تهمت د دې اسباب ذکر کیږي چې د دین تاسو ځان ساتین د دې اسباب نه ځان اوساتئ الله جل شانه فرمایي چې تاسو د چاکور ته ورځین اجازه غواړئ به اجازه ته د چاکور ته مزي کاغی د اجازه در نکړ یا مرزي
کله ته ویل شي چې کور کې سړی نشته نو بیا دروازه کې غب د خود سره ملګری سر شو چرته تل دي کله برازي پس کې تل دي ټلیفون نمبر اشتا کې نشتا سلت تل دي دا کسی په لار کې مکوي نن سبا دا سه حال دی دروازه ټکي لم کې خان شتا نشتا سشو ینا خو کابل ته تللی سلت تللی مړی لتللی کله برازي 2 ورځې بعد برازي دا کسی مکوي کور کې څوک نشته ځه بس خبره ختم ځه دا تاسو نه مکوي مسلمان شان بداوي چې دې کله مسله و دې په عمل کوي کور کې زنانه دي کور نه आवाज شو څوک شتا که ماشوم خود ته بروجي خبره بو کې که ماشوم نه زنانه په خپل आवाज کوي نو که څوک نشته ځه بس خبره ختم خبره سره وګدوي ما دا وته مې چې تاسو کې د کم ځای نه راغلی موبایل دی راکو نمبر راکو چا سره د کار دی وسل راغلی دا کسي د زنانم نه کوي ان سبا ټول سره ماحول خراب سړیم سګب پکې سړیو لګي سو سره خزیو لګي صحیح سم پکې سړی وایي نمبر راکې موږ راغلی پلان کار لې سره متاسف کار دی دغه حساب دی سړی خبرې شروع او سخزي شروع کی بیا بازي خزي په گیټ کې ولاړ او پردو سوالونه سوداګان کوي او غي تنیغ نه ګوري او پردته نه کوي ولی وای دا خدامون دنیا میړ دي پیاله خرسي وته په دروازه کې بوټه وروتي او شرم او سشیر الله دې زنانو ته عقل نصیب کی بلار کې سبزی خرسي زنانه دا غزینه وته ګوري هغه ټی پر پکې واچو دغه مولې واچو دغه ټماټر پکې واچو اګاډو والا بیا چې کله دکان ته لاړ شي الله بیا خو به غږ نه کی او چې هسپتال ته الله مونږ نه بو ضرورت مو الله نه به چې هسپتال ته لاړ شي هسپتال کې بیا لا بل پیلمي ډاکټرانو سره بداسي لګي ته به دې سکر ور دي او غزي د هسپتال الله ځان له بس دنیا ده قرآن باندې عمل نشته خډیر او رودلته اوس مووي چې اجازه چا وشته پکور کې سګنی وته نشته ځم عمل بسوک وای خپه بشي هړه دی چې په سم خبره خپکی سم خبره کوي قرآن وای چې کور کې سګنیشته وته کور سګنیشته هغه دم خپکیږي نه زیدي دانه چې دروازې نه بار بوته ناس دی ورګه سیب برازي خپل کار کوي سړی کله رش بیا راشه او کله کله په کې کور پیغام شي کینه چې دل لوباس او کینه ډوډیم دل لوباس او بوتلم دلته وایو نو کله وته بوتل وای کله وته چی وای کله وته ډوډۍ وای نو سړی لم خون ور کې دروازه کې ناست دا زموږ د مسلمانانو معاشره ده نن موږ مسلمانان دین پرېخې دي په تمام دنیا کې مصیبت په مسلمان ځکه چې مسلمان دین پرېخې دي کافر خاصم تباہ برباد دي چې مسلمان هم ځان تباہ کوي ها دا سکور چاغي کې څوک نو سیږي لکه اوس مثال یو شال کندر دي څوک په کې سیږي نو ستا په کې کور خشاک پروت دی به تاسو ورځه سازه دي یا تاسو زیدي چې خلک په کې نو سیږي لکه هسپتال او تلاړي علاج هغه کې تاسو اجازه مغواړي چې سرجي زده هسپتال ته داخل شم کنا نه ورځم دفتر دی ہوٹل دی هسپتال دی استقبال کور دی اجره ده چې هغه اوسېدونی هغه کی اجازه نه اخلي بیا مؤمنان سلوتا الله جل شانه د پردی متعلق حکم فرمای چې مؤمنان نارینا دې چې کله پلار رواني نو پا زمکه د خطه ګوري ها یو نظر که د ضرورت مطابق او کتل شي اول نظر باغی ګنا نشته او بیا خپل اندامونو حفاظت وکړي او زنانا د پلار چې روان خطه دی ګوري پلار دی خو بل خانه ګوري او د خپل اندامونو حفاظت وکړي خپل د زیب او زینت ځایونه دا د نخ کار کوي ځان دی غټ غټ صادرونه واچي
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ دې دې واچي غټ صادرونه پخپلو غاړو باندې پخپلو ګریوانونو باندې اوس لپټې د سره پسر نه نو صادر خلاله نشو باځه وخت کې دا چرګي ګرځي په دلارو کې وخت به ببر کړی موبایل و سره غټ پلاس کی سرتور سر روانه تب وېج د چلمارو د ډاګي خره روانه هغه بخزوي بعضی زنانه داسي چې لپټه خالی په وګو باندې واچي دام صحیح نه دي بعض زنانه داسي په یوګي راواچي په بلې راواړي دام صحیح نه دي سرم پټکا غاړ گریوان پټکا بعضی زنانه داسي لپټه ناچي او غاړم کلو کړي ټول وجود ښکاری پروي چې دا ښکاری زما د وجود دا ګناه د حرام دي ها د ضرورت مطابق خپل کور کې چې د چا سره نکاح نکېږي انسان دا غینه پرده دی نه کوي مخ ښکاری لاسونه ښکاری پیخ ښکاری ضرورت نه علاوه جامې لري کې لکه واسکټ شو غټ بنین شو غټ صادر شو نری صادر پسرول شي او چې چا سره نکاح نکي یو سره نکاح شي لکه خاوندان پلاران سخران زامن بنزی رونا وریرونا خوریونا او نور زنانو خو ګوري هغه زنانه چې په لار کې کوسګشتې چرګي ګرځي دا غینه په پرده کوي دا پشان د سړو وي دا باندې چرګي ګرځي پولی والا وې دې ماشومان له تاسو دا ګن ور کوي دا ډیران کنا دغه دې کې دا چرګي ګرځي د دې مثال د سړو دی په دینه پرده کوي دانه چې دې سره ګپې شپې راځي چې اوس کو ډوډۍ خورو دا کنه نه بس خپل نخرې له راغلي ځه یا باجو قال کې دا سوالګری خزي راشي دینم پرده کوي دا پشان د سړو شمار کی هغه ماشومان چاغي زنانو په پټو خبرو عیوب باندې نه پیږي دا غینم پرده نشته ماشومان خلون سم ماشومان د فلمونو د موبایلونو ماشومان دي پارسب کوي کوشش وکړي داسې ماشومان چاغي زنانو په پټو خبرو پیږي نه غي دي زنانه کورون ته نه پری او تر وی مله د کور ته بار درېګا ا دې کې شرم نشته که خپکی کې شل پیری دي خپشي ګنا نه ځان بچ هغه سړی چې هغه د زنانو د شوق نه مکمل پروتي دا غنم پرده نشته نو زنانه چې کله په لار باندې رواني ناغه خپل زیب و زینت دي نه ښکاره کوي خپل ځمکه نه راځي یا خوشبو دي نه لګي داسې جامې دي نه چې د دې د زیب و زینت پکې ښکاره شي داسې برقه دي نه چې وجود پکې ښکاري او بیا الله پاک د نکاح ترغیب ذکر کوي تاسو مؤمنان نکاحونه وکړئ کچره تاسو غریبانان یې الله پاک به د نکاح د وجه تاسو مالدار کی یا صحابیو غریبو نبی علیہ السلام ته وعده وکړ بیا راغی غریب یو ما شا وي بل مو بل یو وي جره گزارش ویلا وي کوم نور مال غواړي نور مالداري الله بدل نورم درکې بل وعده عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی عجبا لمن يبتغي الغنى بغیر النکاح تعجب دی پاچا باندې جزان مالدار ول غواړي په حلال باندې بغیر د نکاح مالداری په نکاح سره کیږي کناری نه یو که زنانه چې نکاح جنن سبا نکاحونه د رواجونو تبو برباد کړ نو نه کاله پکې نه پیګ ټول ور سړی بوډا شي
د ښځې مطالبې د ښځې رسم و رواج د هغې د وجې نه ښځه هم بوډۍ شي نو په کور باندې زړه شي. الله پاک فرمایي که تاسو ځان مالداره کول غواړئ واده وکړه. او بل کوم سړی چې داسې وي چې هغې نکاح ته زړه کېږي لیکن د نکاح چې کوم اسباب نان نفقه ده، نان نفقه د ښځې ډوډۍ، د ښځې جامې، د ښځې دوایي، د ښځې د اوسېدو کور، دا په خاوند دی. که خاوند دا نه کوي د الله او د رسول مجرم دی، د زنانم مجرم دی. نن سبا خو بعضې سړي داسې وي الله دې موږ داسې حال نه وساتي په کور کې به د سنډا په شان ناست دي بچي به یې د لوږې مري دي د لږ کې به فرق نه راځي. هلکه د جهان د اوسه بې غیرته د بچي به دې سوال کوي. بعضې پکې داسې بې شرمه وي چې د بچو په هغه سوال باندې نه شرمېږي لکه د میلو په لارو کې ګرځي. هلکه د جهان بېکاره بے شرف او بے ناموسه غټ سنډای نو کار کوه کنه کار نه کوي داسې بیکار هم شته. بعضې پکې لا داسې بېایمان هم وي ښځې پردو کورونو له کار له لېږي او خپله باندې ناست دي. هلکه سنډا دا نکاح چې دی که د انان نفقه په تا د دې ښځې فرض نه شوه داسې خلکو ته الله هدایت وکړي. زمونږ د مسلمانانو معاشره دی الله د داسې بې غیرتو نه پاک کړي. دا ډېر د جهان بېکاره سړی وي الله دې موږ داسې ژوند ته نه رسوي. او یو سړی بیمار دی الله مه کړه نشي کار نشي کولی مجبوره دی پروت وي نو څه به کوي. لکه یو سړی الله دې نه کفاله جوړ ګټه نشي کولی خامخا به مجبوره په کور پروت وي که قرض اخلي که چا نه صدقه زکات اخلي مجبوره به اخلي. او چې د سنډه عمره دی د دنیا کار روزګار ښه کولی شي په خپل عیش معاش باندې مضبوط ویږي د کور نه چې وځي سرې کړې به کلکې واچي او ځان به داسې پالش کي ته به وایې چې دې واده له دنیا روان دی یا د ده واده دی اوس ډولۍ لځي او کار به نه کوي. ولې بس نشم کولی. نو ولې نشي کولی؟ ښځه دې کوله واده دې کو نکاح دې کوله مهر دې مقرره اوس ګټه نه کي کار نه کي. ولې نه کي؟ بیا بعضې واړو واړو ماشومان کار ته کینولي د هغې لاسته ناسي الله واړه ماشومان یې ګټي او دا سنډا ورته په کور کې پروتې دي یې خوري او شرم نه ورځي. دا بې شرم هم سبا په قیامت کې د بچي نه خپل حق غواړي یا په دنیا کې چې سبا لږ د خپلې ځوانۍ د زور نه پروزي سبا به دې بیا استادانو پسې ګرځي د هغې مې خیال نه ساتي نو څه به دې وساتي چې تا ټول ژوند په سنډا په شان په بستره باندې په چلمارو په ډاګو کې په فضولیاتو کې تیر کړ نو د هغه وخت تا ته یاد نشي. دا زموږ د مسلمانانو حال دی. الله فرمایي وعدو کې الله به غریبانان نه کې مالداره به مو کې. نن موږ مسلمانان واده ول کې وای بیا به غریب شو الله وای مالداري کې واده سره او واده سره په خاوند نان نفقه کې سوا سکنا دا په خاوند دي ضرورت پشان خو ډېرې پیسې وسرې ښه کور دې وله ونیسي ښه کور دې وله جوړ کړي که ډېرې وسرنې د ضرورت مطابق کمزوري کور دې ونیسي ښې کپړې دې جوړې کړي چې مالدار یو که غریب سړی کمزوري دې جوړې کړي ښه علاج دې وله په غټو ډاکټرانو کوي که پیسې ورسره ډېرې مالدار او که وسې نسي خپل وس مطابق عام غریبانان ډاکټران له دې بوځي وس مطابق الله انسان مکلف کوي د وس مطابق خدا سي هم دا سړی نه کوي چې په کور باندې پروتي او کار نه کوي. ولی خزوانی غروغ جوړي بیمار ني معذور ني دماغ کې فرق ني کار روزګار کولی شي او نه کوي دا حرام دي دا ګناه ده نه نفقه د بچو ور کوي. او بیا الله پاک فرمایي چې سړی نه نفقه نشي ور کولی نو دې ځان بچ کی د ګناه او بیا تاسو خپل وینځي په ګناه باندې مجبور کوي لکه د منافقانو شیطانانو سردار ابی ابن سلول د دې وینځي دو هغه باندې په زور باندې زناګانې کول زنا نه بیلېګلی او په هغه به پیسې ګټلې هغه به خوړې د جهان بیکار
د وینځو د زنا پیسو ته دا سړی ناست ننم بازي خلک داسې شته الله دې موږ داسې حال نو ساتي الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي چې هغه په لوريانو زناګانې کوي او هغه پیسو ته ناست بازي داسې بیکار مشته په خزو باندې زناګانې کوي او هغه پیسو ته ناست بازي داسې مشته انګوريانو باندې زناګانې کوي او هغه پیسو ته ناست الله مې داسې حال نو ساتي الله پاک فرمایي داسې مکو او بیا په اخر کې د صداقت د قران کریم ذکر کیږي نو فرمایي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان لا تدخلوا بيوتا تاسو مداخليږي داسې کورونه تا غیر بيوتکم چې نو استاسو پدې کورونه حتی تستاذنوا تستانسوا تر دې پورې چې تاسو اجازه وغواړئ او تسلموا علی علیا او چې داخل شي سره د اجازه پاغک آل باندې سلام واچوي ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دا اجازه ساز پار خدای پر دې تاسو چې فکر وکړئ فإن لم تجدوا فيها احدا پس که چرنمو میں تاسو په دې کور کې چې اجازه تو کې تاسو ته سړي فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم پس تاسو مداخليږي دې کور ته تر دې پورې چې تاسو ته اجازه وشي نبی علیہ السلام فرمایي اجازه بدري پیری غواړي یو پیرګي ټوډه بابا کسو کرال ټیکتا سات پر بیا دیمه پیرو ډبا ک بیا امرال ټیکتا او ک بیا امرال دریم پیر بیا ډبا ک پدری پیری ته اجازه ملونه شونو ځا دا باج خلک کی دروازه دل ماته گیټ ته چې ودرېږي کنه دا سی وای ته چې خدای پاک په دې بل طرف پیرو وست دا سی 1000 کی لکه دی لیوانو او بیا هغه په ډبای چې ولا څوک ورغلی نه تاسې کوم عقل د شریعت د خپل طریقه ده هم مسلمانان نه کیسه طریقه وین قیل لكم ارجعوا کچری ویل شي تاسو واپس کور کی سوک نشتا فرجعوا فاستاسو زئی هو اسکالکم دا استاز پار ډیره قدا پزې د دې چې په دروازه کې ناشي والله بما تعملون علیم الله پاک تاسو په عملونو باندې پیری ليس عليكم جناح نشته پتا سو باندې ګنا ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه دا چې تاسو داخل شي دا سکورونو تا چې غنوي دو سیدو فيها متاع لكم پدې کې تاسو ضرورت وي الله يعلم ما تبدون وما تكتمون او الله پاک پیږي پاغسو چې تاسو ښکار کوي پاغس چې تاسو پټوي قل للمؤمنين تو فرمای مؤمنان ته یغضوا من ابصارهم دي دقت کی خپل نظرونه ويحفظوا فروجهم او دي حفاظت کی د خپل شرمګاونو دالکاس کلم د دې لپاره ډیر خدام ان الله خبير بما يصنعون بشک الله پاک خبردار دی په کارونو تاسو وقل للمؤمنات تو فرمای مؤمنان زنانو ته یغضضن من ابصارهن چې دې کته کې خپل نظرونه ويحفظن فروجهن او دې پټ کې خپل اندامونه ولا يبدين زينتهن او دې نخکار کې خپل اندامونه د حسن الا ما ظهر منها مگر دا چې کار شي په وخت د ضرورت او د مجبورې وليضربن بخمرهن على جيوبهن او دې وਹੀ واده چې په خپل غاړو باندې خپل غټ غټ صادرونه بخمرهن غټ صادرونه على جيوبهن پګریوانونو ولا يبدين زينتهن دې نخکار کوي خپل حسن على او خپل اندامونه د زینت الا لبعولتن مگر خپل خاوندانو ته او ابائن یا پلارانو د بیتا او اباء بعولتن یا سخرانو ته کور کې خامخا خدمت کیږي نو زیاتی کپڑے د ځان کې مثال غټ ساده نه پسري یا مخ نه پټي نو بیا خیر دی خدام نه چې پکور کې ناسته د غریوان سری دیو خاوند نه علاوه پکور کې سخر دی او لورونه دي او داوی اسم راشه پرده نه کیږي سری غریوان ګرځنه دا غوړي حرام دي د اجازه نشته او ابنائهن یا د خپل پلار زامنونه او ابناء بعولتهن یا د بنزونه بنزینا د خاوند بل خزز بي هغه نه پرده نشته او اخوانهن یا د خپل ورونو
او بني اخوانهن یا د وريرن او بني خواتهن یا د خورين او نسائن یا د زنانون او ما ملکت ایمانون یا د غوی زنا چې هغه مالکان دي تاسو خلاف داغي اي التابعين یا د خدمتګار غیر اول الاربه چې نبي خاوندان د شوق من الرجال د سړونه او الطفل الذين لم يظهروا یا غما شمان لم يظهروا على عورات النساء چې دي نه في پپټو خبرو او پزیب زینت د زنانو ولا يضربن بارجلهن او دي نو يخپل خپي پزمکه باندې ليعلم ما يخفين من زينتهن د پارا دي چې محسوس یاغه سوچ دي پټکړي د خپل حسن نه باز زنانه په لار باندې رواني سم پټوپون رواني خرچه کې وي چټول ارسي ښکاری ټول خلک په تماشي په لار کې داسې دنه وتوبوا الى الله جميعا توبوا باسي الله پاک ته ټول ايها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنانو د پارا دي چې تاسو کامیاب شئ وان کې هلیا ما منکم تاسو نکاو کوي الايام منکم اغزوانانو یا پیغلو سره تاسو نکاح وکي نارینا زنانو سره زنانا د نارینو سره والصالحين من عبادكم وإماكم أغنيكم غلامان مؤمنان سرا يا وينز سرا مؤمنان إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كچري بيوي فقراء الله پاک بے مالدار کی پنکا سرا الله واسع علیم او الله پاک فراخ و زیاد علم والدی نو په واده سره الله پاک خلق مالدار کوي باج خلق وی واده کو غریب شو نو واده سره غریب نشو واده سره الله وی مالدار کوي وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا او پاک دامنی حاصل کیا کسان چې طاقت نه لري د نکاح د مال او د نفقه حتى يغنيهم الله من فضله تردي چې الله پاک دی بي پروا کې خپل فضل والذين يبتغون الكتاب او کسان چې غي لټي کې عقد کتابت مما ملكت ايمانكم دا غلامان وینځ تاسو سره چي دي فكاتبهم تاسو عقد کتابت کې د دوی سره انتم فيهم خيرا کچره تاسو معلومه پای کې خیر واتو مما مال الله الذي اتاكم تاسو ورکی دي تا غمال چې تاسو دا الله پاک هغه مال چې تاسو ته درکړي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء او تاسو مجبور کې خپل پیغله خپل وینځي په زنا باندې ان ارادنا تحسنا کچردي اراده لري د پاک دا منې له تبتغوا د حیات الدنیا د پاره دي چې تاسو لټوي اسباب د ژوند د دنیا پیسې پیو غټي او مې یکرهن سوچ دا کارو کې د دوی نه کرایو کپدي باندې فإن الله من بعد اکراه ان غفور رحیم پس یقینا الله پاک بس د اکراه د مجبورې د دوی نه بخون کې مهربان دي ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات او بدغي سره نازل کړي پتا سباندې آیاتونه واضحه ومثلا من الذين خلوا من قبلكم او مثال کسان چې خدای شي تاسو نه وړاندې وموعظه للمتقين او نصيحت د متقين پرهیزګارو لپاره واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.